وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. پدې کې هیڅ شک نشته چې الله رب العالمین موږ او تاسو د خپل عبادت دپاره پیدا کړي یو او دغه عبادت مختلفې طریقې چې کوم شرعي طریقه ده هغه هم موږ ته بیان شوې ده او د دې سره سره د دغه عبادت د کولو دپاره الله رب العالمین موږ او تاسو باندې د خیر او د عبادتونو موسمونه راولي چې په دغه موسمونو کې یو ښکلی موسم هغه د رمضان المبارک میاشت ده چې په موږ او تاسو باندې هغه راوستې ده. الله رب العالمین د موږ او تاسو نه دغه عبادتونه په دغه میاشت کې ټول قبول کړي. دا ضروري خبره ده چې باید انسان د دې میاشتې احکاماتو نه ځان خبر کړي. کوم چې عام احکامات دي د هغې نه ځان خبر کړي او انسان د دې نه بېخبره پاتې نه شي. ځکه کوم عبادت چې انسان کوي باید چې د هغې د لب نه او د هغې د خلاصې نه او د هغې د طریقې نه هغه خبر وي. د ټول نه اوله خبره هغه دا ده چې روژه په مسلمان باندې فرض ده چې هغه مسلماني په کافر باندې فرض نه ده. دویمه خبره دا ده چې روژه په بالغ انسان باندې فرض ده، صغیر وړوکی ماشوم باندې فرض نه ده، په لیوني باندې فرض نه ده ځکه هغې ته احکامات هغه متوجه نه دي. اما ماشوم چې کوم دی اصل دا دی چې ماشوم صغیر نابالغ په دې باندې روژه فرض نه ده، لیکن صحابه کرامو به په هغوی باندې روژې د دې وجې نه نیولې چې هغوی عادت شي. کله چې به ولږه پرې راغله د لوبې څه سامان به ورله ورکړو، لوبې به پرې کولې دې دپاره چې هغوی ټایم پاس شي او لږې ته سوچ نه شي. نو که څوک په ماشومانو باندې دې دپاره روژه نیسي چې مشقت پرې نه او عادت ورکولو دپاره نیسي نو دا بهتره خبره ده. همدغه رنګه هغه زنانه چې هغه د ماهوارۍ په موسم کې په وخت کې ورځو کې یعنی حیض په حالت کې په هغې باندې روژه نشته دی. هغه زنانه چې هغه د ماشوم پیدا کېدو نه وروسته مدت کې چې هغې ته نفاس وي په هغې باندې روژه نشته. لیکن دا یاد وساتئ چې دغې کې روژه خو نشته، لیکن د رمضان د میاشتې نه وروستو پکار ده چې هغوی د دې روژې قضا راوګرځوي. دا روژې چې کوم دی هغه به نیسي د حیض یعنی ماهواري چې څو ورځې تېره شوې ده، که هغه 7 ورځې ده، که 8 ورځې ده، که 15 ورځې ده، مونځ ورباندې نشته، لیکن روژه چې کوم ده هغه به واپس د هغې قضایي راوړي، د هغې روژه به هغه نیسي. همدغه رنګه هغه ښځه چې هغه حامله وي د هغې په خېټه باندې ماشوم وي نو هغې ته که چېرته مشقت وي تکلیف وي نو هغې باندې هم دا روژه نشته، بلکې د رمضان نه وروستو هغه به د دې روژو قضا چې کوم دی هغه راوړي. همدغه رنګه هغه زنانه چې هغه ماشوم له پی ورکوي او هغې ته مشقت وي، کمزوري وي او تکلیف وي، بدن کې ورته سختي دغه کېږي نو هغې له هم دا پکار ده چې دا روژې ونه نیسي. که چېرته وغواړي نو د رمضان نه وروستو هغه باید د دې قضا چې کوم دی هغه راوړي. همدغه رنګه مسافر چې کوم دی هغې باندې هم دا روژې نشته دی، بلکې هغې ته اختیار دی چې هغه روژه نیسي او که روژه نه نیسي، هغې ته دا اختیار دی. افضل خبره دا ده چې هغه په دې کې روژه ونیسي، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه هم دا ثابت دي او د هغې ذمه چې کوم د هغه په دې باندې بری کېږي که چېرته مشقت ورته ډېر زیات نه و. همدغه رنګې رمضان په میاشت کې تراویح دی، باید هر انسان له پکار دي چې دا تراویح هغه وکړي او په ښه طریقه باندې وکړي، په منډه باندې، په جلدۍ باندې، چې نه پکې قیام وي، نه پکې رکوع، نه پکې سجده، هیڅ هم پکې صحیح نه وي، د هغې نه باید ځان وساتي. باید په دغه شکل مې تراویح ونشي، ځکه کوم څوک چې د امام سره په تراویح کې ودرېده، قیام کې ودرېده او د امام سره سلام وګرځو، د امام سره یو ځای ووت، هغې ته د ټولې شپې اجر چې کوم د هغه لیږل کېږي، د ټولې شپې د مونځ اجر هغې ته لیږل کېږي. نو پکار دا ده چې انسان په دې کې تیزي ونه کړي، په ښایسته طریقه باندې، په ښه طریقه باندې امام سره باید دا تراویح چې کوم دی هغه وکړی شي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.